هغه به ایمان نه تیری. د عشق تقاضا څه ده؟ پایسک بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاهے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. مجازی عشق کې د سپی خپې سړی صفئی نو حقیقي عشق کې اهل بیت رسول سره به چې چابینه نه هغه ایمان څنګه تیری. نو زما عزیزانو اصلی دین قرآن او حدیث ته زمونږ او د بریلیانو منځ کې اس جګړه نشتا سیوا د دینا چې مونږ ورته وایو چې تاسو څومره خرافات چې د خېټې د پاره د دین پرنګ کې جوړ کړی دي دا پرې دی. ما په خبره پوهیږئ دا پرې دی. زمونږ رونه یې راځي چې ټول په شریکه خپل مهنت کو، دکانداري کو، مزدوري کو، خټه کو، چابړه لګاو، روټای په ګټو، خو په دین باندې سوده بازی مکاوه. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاويږي. عزیزانو کتا سو خیالو کوي زمونږ د پیښور کې جلسې ډېرې کیږي او دا زمونږ جلسې چې دي دا د اوږي خېټه فارسی غوندي ځکه چې مونږ هم د سوال په وبو جرن دې ګرځو او چې مونږ جلسو ته هم ټول د خدای خوار راځي. تاسو خیال نه نو ما ته په دې فخر ده، ما ته په دې فخر ده، ما ته په دې فخر ده چې د دیوبندیانو جلسو کې زرګونه خلق خوار او غریب وي. ما ته په دې فخر ده او دسه فخر ده راته لکه ابو سفیان نتپوسو کو قیصر روم چې ستاسو په دې ملک دا پیغمبر چې پیدا شوی دی څنګه سړی دی وې صاحب دا صفت ته پکې دا صفت ته. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي وی جی مرګري ټول خوار او غریب اوږي تګي نهر. قیصر روم ورته وی ابو سفیان ته چې مخ کې مزه داغه د پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان لوی دلیل د پیغمبرای دا دی ځکه چې د پیغمبر مرګري عمرا او سلاطین نه د پیغمبرای دلیل دا دی چې مرګري اوږي تګي نهر او خران. نو عزیزانو ماته په دې فخر دی چې زمونږ په جلسو کې کل هم غریبان مسکینان معتبران خو دغه شپې وی سی آر ته ناشتي د ټي وي ډرامو ته ناشتي کنه جی کلبونو کې ناشتي تاشونه کوي پچیسیانی کوي کرمبوډونه کوي آسه کوي چې د پیغمبر جلسو پسې ګرځي او بیا پکې درایم نه پزمکا ناشتي. یو پیر صاحب دی الکه تا خلق وې دا دیوبندیان چې دي پیران نه مني. خدای بندگانو دیوبندیان قسم په خدای دې چې څومره پیر پرستی دومره د زمکه په سر نور څوک اډوشتن. تاسو وګورئ علماء دیوبند د مولانا رشید احمد گنگوی، د مولانا قاسم نانوتوی، د مولانا محمود الحسن رحمهم الله تعالی وتبارک، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت الله، مولانا شبیر احمد عثمانی، د دې لوی لوی علماء او مریدان دي. مولانا حسین احمد مدنی ز په خپل مرید دي، ما ته بیعت کړي. تاسو خیال راغی علماء دیوبند په خپل پیران دي، اولیاء دي،
شاګردان ټول مریدان دي، دا علما ټول داغي بزرګانو مریدان دي، خو هغه خدا سي ندي کړ. کراچۍ کې یو ناس ته مریدان ور سره ناس دي، مریدان وی کیا ہوا حضرت؟ بات کہنے کی نہیں. وہی نہیں حضرت کہہ دیں نہیں کیا کہ مریدان نورم راتی شکه د خیالو کې داسې د توتاګر کو هوندې ټوپایم په سر کړي سپینی سپینی. او کیا ہوا حضرت؟ بات کہنے کی. کہہ دوں؟ وہی حضرت کہہ دینا. کہہ دوں ایک کہہ دیں. وہی چھے میرے فرشتے گئے اور جبریل علیہ السلام کو میری ملاقات کے لیے لے آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت میں تو کافی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا. اندازہ ہو کہ جبریل نہ دے اور رکشوے ہو. دا سی چلو لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تا پخپل دور نبوت کے جبرائیل علیہ السلام سلیر زرع کرتے راغلے. سلیر زرع کرتے زمونږ د آشنایان چې دي دوی وایي چې جبرائیل تیروته خدای را لېږلو حضرت علی ته، خو تیروته رسول الله ته ورغی. تاسو وګورئ یو پوسټمین د ډاکخانې چې یو غلط خط یو ځای کې واچي، دویم ځلې واچي، په درېم ورځ څه انتباه خوا دې خوا ورته وشي نه صحیح کی بیا خط نه غلطي. د خدای چیټی رسان سلویر زرا کرتے غلطی دو خدای ته پته نه لګیږي. تاسو خیال نو بزرگان منل اولیاء الله چې څوک نه مني خو هغه خدای هم نه مني. په دې خبره پوهیږئ؟ څوک چې اولیاء نه مني هغه خدای هم نه مني. نو اولیاء مونږ منو، روټي خلاص نه منو. دا نه منو. چراغ حضرت کہیے کام کیا ہے؟ وہی جی بس اللہ کے لیے. وہی اللہ کو چھوڑو، مانگتے ہو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو. اللہ کا اس میں کیا کام ہے؟ اس فی الحال جوندی نہیں. اللہ کو چھوڑو، جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دوں. اور بیاتو ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. تو سو آیا چې د پیغمبر دومره تعریف تکای چې د خدای بی عزتی وکي. دا به پیغمبرم برداشت کی؟ ځکه د پیغمبر غرض په جنده پکار دي. غرض پیغمبر دنیا ته الله را لېږل دي د پاره دی چې د مخلوق او د خدای منځ کې رابطه جوړه کړي. د پیغمبر دنیا ته دراتلو غرض دا دی چې په مخلوق خدای او پیژنه چې خدای څه دی. تاسو پوه شئ په خبره؟ نو زما ديدانو هسه هغه دمکړي مرزان ناشتي خدای راستي کې په خبرم پوهیږي کني. هسه د دیوال ته سرنه غول دي. پیغمبر غرض په جنده پکار. عزیزانو اول به پیغمبر پیژنې، داغه شان به پیژنې، بیا به خدای پیژنې، د خدای صفات به پیژنې، داغه ذات به پیژنې. تاسو ګورئ چې مالا د کابلای لار نه معلومه، تاته خدای شم نه تاسو ټول وایي
د کابلې لار مانه یو سړی ته پوښتنه کوي چې کابلې ته کومه لار ته نه اوس ماته د کابلې لار نه معلومه نو تاسو خوده شي نوخار ته کومه لار ته نه اوس ماته د نوخار لار نه معلومه تاسو خوده شي تا ته بز اغلار خیم چې اغلار اول ما په خپل پیجندلی نو چې کومه لار ما نه پیجندلی زه به تا ته څو خیم په علم رسول پیجندیش بیا په علم خدای پیجندیش چې علم نه هغه خلق رسول نه پیجني چې رسول نه پیجني هغه خدای نه پیجني نو چې چا خدای او رسول نه پیجندل بزرگ جوړېږي شي یو سړی چې په خپل یو لار معلومه نه خدای په خپل نه دی پیجندل نو تاسو به څه وخی پیغمبر په خپل نه دی پیجندل نو تاسو به څه وخی تاسو خیال راغی عرض داو چې اول شی هغه علم نو هیڅ نشته او اصل علم قران او حدیث دی اصل علم فقه حنفی دا بس بیا تمام فقهت دا حصر دی په امام ابو حنیفه کې عزیزانو نن چې مغې ډېری دي شور ډېر دی خدای یاد لرئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وتبارک هغه انسانو چې د چا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د سراج الامتی پیشنګوئی کړو کوم بصیرت چې په قران او حدیث کې الله امام ابو حنیفه ته ور کړو دا بصیرت په نور ائمه کې نو نور ټول ډېر لوی خلقو ځان له زمون ژوندم چې خدای سره رابطه او تعلق خي ان شاء الله ژوند ممخده او چې آخرت لم څه جوړ کړي زمون مرګم جنت ته دا د پلیت زامن د دوی ژوندم د سپو دی مرګ به هم د سپو نو دغلا څه اهمیت ورکړی دی د ملک سار چر پاسې د ټپوس د بچی غوندې په اخبار سترګې پرانی دي دکان ته چراشي لا بسته دی کولو کړی نه چې اخبار ته دی مخ بس ته کولو که خوار شي غریب سره لا چا لیډر کړی دی تاسو غریبان چاته لیډران دي ګران محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر سے په आवाज تاسو د بریلیانو پریشن اوري دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کې چرېږي اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کے سیٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 25 29 12